په پی اس ال کې ښه پرفارمنس نه پس عثمان خان ته د پی سی بی د پاکستان کرکټ بورډ له طرفې یو غټ آفر شو. پاکستان ټیم کې د شاملېدو آفر عثمان خان ته شوی دی. خو ستاسو یاد دهانۍ دپاره عثمان خان الریډي پاکستان پرېښی دی او د خپل د کرکټ کیریر په یو اے ای کې شروع کړی دی. اوس د ولې پاکستان پرېښی په هغې باندې هم خبره کوو او د پی سی بی د آفر نه پس د پی سی بی له خپل کم شرایط کیښلي دي در سره هم په دې ویډیو کې ډسکس کوم او تاسو به هم کامنټ کوئ چې آیا عثمان خان ته یو اے ای پرېښېدل پکار دي د پاکستان دپاره که نه او آیا پاکستان به د هغه رنګ یوټیلایز کړي که نه پاکستان به دله هغه رنګ چانسز ورکړي که نه د تاسو د پاکستان کرکټ ټیم کې لیدل غواړئ که نه په دې باندې هم تاسو خپل رای ما سره په کمنټ کې شریک کړئ. ټول نه پهله د عثمان خان انټروډکشن بدل زه لږ داسې وکړم چې د پاکستان کې لږ ډېر گیم کړی رمضان کپ کې یا نیشنل کپ کې د لږ ډېر گیم کړی بیا پی اس ال کې د سلیکټ شو چې په ډومبني کال پی اس ال کې د ملتان سلطان دپاره فاسټسټ سینچري هم وهلې وه. هغې نه پس په دې کال پی اس ال کې پی اس ال 2024 کې د ملتان سلطان دپاره 2 سینچریانې الریډي وهلې وې او فاینل کې هایست سکور هم عمده کړی د ملتان سلطان دپاره. هغې نه پس د سره د پی سی بی هم رابطه شوې ده چې ته یو اے ای پرېږده. دی الریډي یو اے ای له په دې وجه شفټ شوی چې ټول نه پهله په وجه باندې خبره وکړو. جي د وی چې ما پاکستان کې لږ ډېر ګیم وکړو خو ماله پته ولګېده چې ماله د پی سی بي د طرفې موقع نه میلاویږي. زه دومره مخکې نشم تللی چې زه پاکستان کرکټ ټیم ریپرزینټ کړم. پی سی بي ما پاکستان کرکټ ټیم کې ورواچوي. په دې وجه ما پاکستان پرېښو. زه یو اے ای ته شفټ شوم. د فیملی چې کومه دغه الریډي په یو اے ای کې ویل سیټلډ ده. هلته د خپل بزنس کاروبار څه ناسب وي روریان هلته ټوله فیملی هلته کېده. د وی دلته چې زما ټایم خرابېږي زه به لاړ شم د یو اے ای کې به هلته گیم شروع کړم نو یو اے ای ټیم کې به زه په اسانه باندې سلیکټ شم. دی لا فلحال یو اے ای ټیم دپاره الیجیبل شوی نه دی. په هغې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. په دې وجه د پاکستان پرېښو. خو اوس پاکستان کرکټ بورډ دته آفر کړی دی چې تا موږ پاکستان کرکټ ټیم کې اچوو. د ول ټول نه پهله دا شرط خولی دی چې زه به ستاسو دپاره یو اے ای پرېږدم چونکې دی یو اے ای دپاره لا الیجیبل نه دی. د یو اے ای د طرفې ټي 10 لیګ کې گیم کړی دی. یو اے ای چې کوم یو اے ای ټیم کې شاملېدو دپاره چې د هغې کوم رولز اینډ ریګولیشن دي هغې کې اوس هم لا 14 میاشتې پاتې دي. 14 میاشتې پس په دی د یو اے ای ټیم ته د دوبۍ ټیم دپاره الیجیبل کېږي. مطلب 14 میاشتې پس په دی که چېرې دی اوس پاکستان ته رانغو نو 14 میاشتې پس په دی تاسو د یو اے ای ټیم کې وینئ. دی به د یو اے ای ټیم د طرفې گیم کوي. خو 14 میاشتې لا اوس هم شته. نو د اوس پاکستان کرکټ بورډ له داسې ویلي دي چې زه به یو اے ای کې چې کوم دغه 14 میاشتې زما ټایم پاتې دی زه به هغه بس سیکریفایس کړم زه به پاکستان ته راشم. خو ما شو ورکوي ماله مطلب دا تغه راکوي ما چې زه به د پاکستان کرکټ ټیم کې تاسو ما ورچوئ او ما به نه ضایع کوئ. تاسو لا الریډي پته ده پاکستان کرکټ ټیم کې د ډېرو کلاډیانو ټیلنټ ضایع شوی دی. ډېر داسې کلاډیان دي چې هغه د ټیلنټ نه هغوی ډک وو خو هغوی له هغه رنګ موقع نه ده میلاو شوې. د پاکستان کرکټ بورډ یا د پاکستان کرکټ ټیم کپتان هغوی هغه رنګ یوټیلایز کړي دي نه. نو ډېر ټیلنټ د پاکستان ویسټ شوی دی. هغه د بالرانو په شکل کې هم هغه د الراونډرانو په شکل کې هم هغه د بیټسمنانو په شکل کې هم. نو دی وایي صحیح ده زه به هلته خپل یو اے ای چې زما کوم کیریر دی هغه به هلته سټاپ کړم زه به پاکستان ته راشم. خو آیا ما به پاکستان کرکټ ټیم یا پاکستان کرکټ بورډ هغه رنګ یوټیلایز کړي که نه ماله به هغه رنګ چانسز میلاو شي که نه. دا نه چې یو سیریز دپاره مې سلیکټ کړي زه د پاکستان کرکټ بورډ نماینده شم زه د پاکستان کرکټ بورډ سره یو امپلای شم او هغې نه پس زه یو سیریز نیمو کړم او بیا زه چېرته لرې مطلب د ټیم نه بهر شم او چېرته د ما څوک نوم او نشان هم نه اخلي نو زه به یو اے ای یا کرکټ هم پرېږدم او بیا به دلته هم زما ټیلنټ ویسټ شي. نو ما پهله شو ورکوئ که چېرې تاسو ماله موقع راکوئ چانسز راکوئ نو زه به بلکل هغه خپل د یو اے ای کیریر چې کوم دی به زه ختم کړم. ځکه وایي زما هم یو خوب چې زه پاکستان ریپرزینټ کړم خو زما له هغه ټایم داسې ولګېدل چې زما قسمت کې نشته او زه نشم ریپرزینټ کولی نو ما ځکه پاکستان پرېښو. زه ځکه یو اے ای د ته شفټ شوی وم. اوس یو اے ای ټیم دپاره الیجیبل کېدو کې زما لږ ټایم پاتې دی 14 میاشتې پس دی یو اے ای ټیم دپاره الیجیبل کېږي او دی چې کله الیجیبل شي په هغه ورځ به یو اے ای ټیم په خپل سکواډ کې ورواچوي. مطلب ټیلنټ پکې شته ښه بیټسمین دی او دغونتې بیټسمین په ټول یو اے ای ټیم کې نشته دی. نو د سلیکشن په یو اے ای ټیم کې ډېر زیات اسان دی بس صرف ده چې کم ټایم پاتې دی دا پوره شي دی به ډایرکټ د یو اے ای ټیم کې سلیکټ شي. نو ستاسو دې حوالې سره څه وایي چې آیا پاکستان کرکټ بورډ به دی هغه رنګ یوټیلایز کړي که نه پاکستان کرکټ ټیم چې کم کپتان دی به دی ځان سره په ټیم کې وساتي که نه که چېرې سیریز کې یو میچ ټیم کې پرفارمنس نه کوي ډراپ کوي خو بې نه. تاسو دې حوالې سره څه وایي او آیا دی تاسو د پاکستان کرکټ ټیم کې لیدل غواړئ که نه خپله رایه را سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کوئ. والسلام.